السلام علیکم. نن د سره د ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب د فیسبوک په پاڼه شیر کړی شوې یو قصه شیر کوم. دیدار صاحب وایي چې یو ورځ کور مخې ته ناست وم، نو یو زنانه او یو نارینه را روان، یو ماشوم ورسره په غېږ کې و. زما نه یې تپوس وکړو چې د پلانکي دمګري کور چې دی نو هغه چېرته دی. ما ورته وی چې ستاسو ورسره څه کار دی؟ نو یې راته وی چې د ماشوم چې دی نو دا زیړی دی او دی ورله دم لګوځو. ما ورته وی چې تاسو صحیح ځای ته را رسېدلي یې، هغه دمګری چې دی نو هغه زه یم. ما دواړه کور ته بوستل، زنانه مې کور ته ولېږله او نارینه مې چې دی نو هغه بیټک یا څه ځای کې چې دی نو هلته کې کښېنو. ماشوم له مې دم وکړو او ورته مې ووي چې تاسو به دا سهار او ماښام چې دی نو نور ته سملوئ. بیا مې ترېنه تپوس وکړو چې تاسو ته زما د شکرانې پته ده؟ وایي چې او موږ ته پته ده یوه چرګ او 500 روپۍ دي، خو موږ ډېر کوشش وکړو د کالا کلي په بازار کې راته چرګ میلاو نه شو، نو ته به دا 1000 روپۍ چې دي نو دا والې. ما ته 1000 روپۍ واخیستې. ما چې ټیک ده تاسو ورشئ او 3 ورځې پس به بیا راځئ. په 3 ورځې پس مازدیګر د کور نه بهر ولاړم چې هماغه زنانه او نارینه بیا رالو. کور ته مې بوتلل، ما ته وی چې ستا د دم سره ماشوم چې دی نو هغه ښه شوی دی. ما ورته وی چې ټیک ده. ما ورته وی چې زه یو ډاکټر یم، د دم چوب سره مې څه کار نشته، ستا ماشوم چې دی دا به هسې هم ښه کېد. په ده باندې زړی چې دی نو هغه 2-3 ورځې پس راغلی و. که دا پیدایشي زیړی وی نو بیا د ډاکټر د علاج ضرورت و. چونکې دا 2-3 ورځې پس راغلی و نو دی په هفته نیمه کې به دی هسې هم ټیک کېدو. او زه یو ډاکټر یم، زما د دم چوب سره هېڅ کار نشته، خو بس تاسو ماشوم الله ښه کړی دی نو دا 1000 روپۍ هم والئ. او په هغو مې څه چای مې وکړو او دیو مې رخصت کړو. ما ګیټ بندوو چې دیو زما د کور مخې ته لاړل او په روډ د ګاډي په انتظار کې ولاړو. ښځې نارینه ته وی چې د ډاکټر زموږ سره دوکه وکړه، ځکه چې زیړی چې دی نو هغه پرې نه کړی شو. اوس دا خښ زیړی دی او دا په دوباره بیا راتلی شي. خاوند ورته وی چې هغه زموږ سره هېڅ دوکه نه ده کړې، زموږ ماشوم هم ښه شوی دی، پیسې هم راکړې واپس او چای مې راباندې وکړو. نو اوس څه کوو؟ ښځې وی چې نه، دمګری به ګورو چې هغه دا زیړی چې دی نو دا پرېږدي، ځکه چې دا بیا په دوباره را نه شي. ما دا خبرې واورېدې، زه د کور نه دننه راغلم او هغه د دمګري پتکل د کالا کلي په لورې ووتل. د دې عنوان هغه ورکړی ړندې عقیدې. نو داسې قسم کارونه زموږ په معاشره کې ډېر زیات کېږي، په سترګو کې هم کېږي. په دمونو خلک د سترګو اپریشنې هم کوي، په دمونو باندې د سترګې نه پارنباړې هم وباسي او بیا وخت پې تېري، بیا ارمان کوي چې زه په وخت باندې ډاکټر له تللی وی. نو دا قسمه ړندې عقیدې چې دي نو دا ساتل نه دي پکار، بلکې د هر یو څیز لپاره الله پاک علاج را لېږلی دی. د هغې متعلقه کس له پکار دي، د هغه نه یو ښه مشوره اخیسته پکار دي، د هغه سره که علاج پاسبل وي نو هغه کول پکار دي. او داسې قسمه عقیدې چې دي نو دا اکثر ډېرې زیاتې نقصان وکړي. نو تاسو هم د دې عقیدو نه ځان وساتئ، هسې نه چې بیا در باندې وخت تېر وي او بیا ارمان کوئ.